نو ساقبې ما ته نن بایولوجي شروع کوو په اف اس سی والا ټیک څه اف اس سی فرست ایئر بایولوجي شروع کوو فرست ایئر ټیک څه اف اس سی فرست ایئر بایولوجي ده اول یونټ شروع کوو ټیک څه نو په بایولوجي کې ما ته څه یایي بایولوجي کې ما ته بایو مطلب ژوندي شیان نه بایو مطلب لیوینګ تھینګس کوم څوک چې سانس اخلي ټیک څه ژوندی یې پودې هم ژوندی دي انسان هم ژوندی دی نه دغه لوجي مطلب چې ده لوجي مطلب سټډي نو مطلب ژوندي شیان مو سټډي کوو دا بایولوجي کې نو ژوندي شیان کې یو شی کامن ده نه په هر ژوندي شي کې نه ژوندي شی له څه جوړ ده له سله جوړ ده ټیک شو نو دا فرست یونټ څه دغه ما ته ټوټل سل باره کې بیایي سل باره کې مطلب سل له څه جوړ ده سل څه پراپرټیانې دي سل به موږ څنګه صفا کوو سل چې زموږ کوم دننه سل کې دننه کوم مایټوکونډریا ده یا ګولجي باډیز دي یا دا مختلف شیان نو هر ژوندی شی دا مطلب له سل جوړ ده مطلب که انیمل وي که پلانټ وي که بیکټیریا وي دا ټول څه دی له سله جوړ دي نو له سله جوړ دي او سل څه ده لیوینګ تھنګ ده که نان لیوینګ تھنګ ده سل لیوینګ تھنګ ده وینې دا شی وینې لیوینګ تھنګ ده ٹھیک سو سل لیوینګ تھنګ ده او مطلب په ساينس کې په بایولوژي کې بیا یو شاخ ده مطلب برانچ دی نه بایولوژي یو برانچ راځي په هغه کې موږ خالص سل باره سټډي کوو مطلب سل چې شی ده سل پلانټس کم سل دی هغه څنګه قسمونه دي انیملز کم سل دی هغه څنګه قسمونه دي نو هغه برانچ ته څه سایټولوژي وایي وینې سایټو مطلب سل لوجي مطلب سټډي سل کی سټډي یا سل بیولوژي ټیک دغه مرته ویلی شوی بل موږ په بایولوژي کې همیشه سل باره کې همیشه یو ډیفینیشن یا سل همیشه موږ ډیفینیشن کوو موږ یوه خبره کوو چې سل فنکشنل یونټ اینډ سټرکچرل یونټ ټیک سو دا څه مطلب ده مطلب چې سل فنکشنل یونټ هم ده سټرکچرل یونټ هم ده سټرکچرل یونټ دارنګه ده چې سل راولاړ سي مطلب دی نه دا سل راولاړ ټول سره جمع سي نه انسان جوړ کړي نه هیومن جوړ کړي یا مطلب ارګانیزم جوړ کړي نه انیمل هم کېدلی شوی انسان هم کېدلی شوی پلانټس هم کېدلی شوی بیکټیریا هم کېدلی شوی نو ارګانیزم جوړ کړي نو دا چې سټرکچر ده کله یو مطلب اینټ سره ولاړ سي د دیوال سټرکچر جوړ کړي نو اینټ څه شو یونټ شو دغه سل را ولاړ سي د انسان سټرکچر جوړ کړي هغه څه شو سل څه شو نو سټرکچرل یونټ شو بل خبره کوم فنکشنل یونټ ده ټیک شو فنکشنل یونټ څه مطلب د فنکشن کوي نه مطلب انسان کم فنکشن کوي سل هغه فنکشن کوي مثال کے طور پر انسان لاس شوري دا مطلب سل لوجه شوري که انسان یو فوډ خارج کوي ایکسکریشن کوي ډایجیشن کوي هغه هم سل لوجه کوي نو سل څه کوي یو خو مطلب سټرکچر جوړي انسان ته ارګانیزم ته سټرکچر جوړي بل دا د فنکشن هم کوي هغه سل ټیک سو مثال کے طور پر سل انسان ریپروډکشن کوي بچیان پیدا کوي سلم بچیان پیدا کوي که انسان ساه اخلي ویني انسان ساه اخلي سلم ساه اخلي ویني کوم انسان سلم ریپروډکشن کوي انسان هم ریپروډکشن کوي سلم ایکسکریشن کوي شان خارج کوي ویسٹ مټیریل خارج کوي انسان هم ویسٹ مټیریل خارج کوي سلز دا غام بریثینګ کوي نه ریسپایریشن کوي ٹھیک او انیمل هم پلان هیومنز دا غام ریسپایریشن کوي بریثینګ کوي نه ویني بریثینګ سانس اخلي نو کوم شان سي انسان کوي نه هغه شان سل کوي سل لواجی هغه کار انسان کوي نه مطلب دیني نه خو مطلب سل لګي موږ لاس شور او لاس لچ جوړ ده لاس له سلز جوړ ده نه نو سل هغه کار کوي لکه موږ د ښکاري کله انسان څنګه کار کوي موږ مطلب برین کار کوي تھینکینګ کوي هغه سل وجه کوي سل کار کوي دیني نه سل لګي هغه سل کار کوي نو سل چې د سټرکچر هم جوړي دي انسان ټوټل شیپ یې جوړ کوي نه د بالا سر د لاسونه دي نسې د پښې دي دا ټول سل وینې دارنګه سل سره ملاوي شي دارنګه ډېر سل سره ملاوي شي بیا دارنګه سر جوړ کړي بیا دارنګه سل سره ملاوي بیا غاړه جوړ کړي بیا سل سره ملاوي دارنګه باډي جوړ کړي نه بیا سل سره ملاوي لاسونه جوړ کړي ټیک بیا سل سره ملاوي دارنګه پښې جوړ کړي دارنګه انسان جوړ شي او دغه سل بیا څه کوي دغه سل فنکشن هم کوي لا شوریم لنګتی ویني فوټبال کوي ټیک سترګې مطلب نشان ویني غاړه د مطلب چرخه ولای شي نه او دیني نسکم ډایجیشن کوي او تھینکینګ سکیږي ټیک بریدینګ سکیږي لنګز د آرټ فنکشن کوي نه هغه ټول چیز لوجه فنکشن کوي سل لوجه فنکشن کوي ځکه سل سټرکچرل یونټ هم ده فنکشنل یونټ هم ده ټیک سو او بل مطلب خالی نن انیمل سیلز ټیک نه انیمل سیل مطلب اکثر سب سل یا نه ته همیشه انیمل سیل سټډي کوي نه انیمل سیل څنګه دارنګ ګولي ویني دا انیمل سیل ده انیمل سیل ګولي او پلانټ سیل څخه دغه دارنګ سلور کنجای نه
ریکټنګولر شیپ وي. ټیک شو. نو هغه فلحال ماته پلانټ سل نه سټډي کو انیمل سل اکثر سټډي کیږي. ټیک شو. ولې په مخته سیستم میډیکل ته راسي نو هغه بچه انیمل سل به تخالی آئے. نو انیمل سل کې څه شان لیکلي د سل وته دغه سیم وایي نه سل وته د یو جنرال سټرکچر راوښه مسل مطلب دا ویني دا سل ده. ټیک شو. سل له دوه شانو جوړ ده اورګانلیز او سایټوپلازم. ټیک شو. سایټوپلازم کې مطلب دا واټر راسي دا لیکوډ ټایپ شایز راسي او واټر کې څه سالټ هم مکس شي. ټیک شو. دا رنګه ټیک شو. نو ویني سایټوپلازم ویني دا کوم څه خلاص ځای دی ویني دا خلاص ځای سي ده دا چې دا ویني دا سایټوپلازم ده اوبه دي یا مالګه پکې ده ویني یا د ګلوکوز پکې ده شوګر پکې نه نو ته اکثره لیکوډ ټایپ نه او دا شان سي مطلب پکې کله کشتان پکې روان دي ویني کله دا کشتي ده 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 نه نو دا چې دا اورګانلیز دي. اورګانلیز کې مثال تر پر دا ویني مین اورګانلیز چې دا مین اورګانلیز چې دا نیوکلیس ده او نیوکلیس کې یو دنه بیل او ګول شي نه هغه ته سې نیوکلولس یای مطلب نیوکلیس دنه بل نیوکلیس هغه ته سې نیوکلولس یای او نیوکلیس کې دنه چې دی نه دلته چې پرته دي دغه هریډیټری مټیریال یای دغه ډي ان اے موایل وای نه ار ان اے دغه د ټولو ضروري شیان دي. ٹھیک سو. دا چیر پاته دي د نیوکلیس دنه پراته دي او داس کم دا شان دي نه دا مطلب کم ټیم سے مطلب واده وسی مطلب ٹھیک سو بچانس پیدا کیږي نو دا نه دا ډي ان اے ار ان اے ټرانسفر فرام پیرنټس ټو دیئر چلډرن نه هغه بیا چلډرن کې هغه خصوصیت راسي. ٹھیک سو. نو مین شي چې دا ټول امپورټنت شي ار ان اے د ډي ان اے د سل ټوټل کاروای سو کنټرولي نیوکلیس کنټرولي او نیوکلیس کې چې کنټرولي ډي ان اے ار ان اے دا ټول سل شان کنټرولي نو ار سل کې ډي ان اے شان کنټرولي نو ټوټل انسان کې چې کنټرولي ډي ان اے کنټرولي ټوټل انسان ولې ار سل په انسان باندې مشت انسان ار سل انسان جوړي نو ار سل بیا چې کنټرولي چې لوج کنټرول دا نیوکلیس کې د نن اسکم ډي ان اے ار ان اے دا غي کنټرولي هغه ته مو جینیټیک مټیریال هم یا دا ډي ان اے ته هریډیټری مټیریال هم یا یو خبر دا غسوله. ټیک سو. دا خو نیوکلیس سو دا نیوکلولس سو دا نیوکلیس سو دا ډي ان اے سو له جین سو له جینیټیک سو دا ټوټل سل فنکشن کنټرولي او بیا ټول سل راولات انسان جوړي مطلب یو قسم د انسان ټوټل کارم سو کنټرولي جینز کنټرولي او جینز ته خصوصیت لري د پیرنټس اولاد شي نه له پیرنټس ټرانسفر سي چلډرن ته کم ټیم سو واده اوس بیا مطلب د پیرنټس دا شي ټرانسفر سي چلډرن ته ټرانسفر سي نو دا چې دا ویني دا ماټو اوس بیا بل شي بل اورګانلی چې دی ویني دا ټیم خالي دا اورګانلی سټډي کوو انور خوب دي سالټ دی واټر دی ویني ټوټل خلاص میدان کې نو بل چې بل سل اورګانلی چې د مایټوکونډریا. ټیک سو. دا مایټوکونډریا دا رنګ شکایي نه دا رنګ ګول ګول دی کله مطلب ویني اوول شیپ دی ویني دغه څه کار کوي مطلب دغه مطلب مشت خوراک را جوړوي نه انرژي را کوي انرژي ته موږ اے ټي پی میاوین اے ټي پی دا موږ ته چې را کوي مطلب موږ کم ټیم خوراک وخورو هغه موږ په نس کې واچو نس ډایجسټ سي. ټیک سو. فوډ سي ډایجسټ سي. ټیک سو. وړکی ذرات جوړ سي جنې دا وړکی ذرات راسي سل تراسي سل کې دنه نیوین دا سل ترالل دا سل دنه بیا مایټوکونډریا تراسي مایټوکونډریا چې جوړ کې انرژي جن را واخلي انرژي بیا مطلب دا سل فنکشن کوي سل فنکشن وکي ټوټل انسان فنکشن وکي انسان فنکشن وکي یو کار مو کومنډ وکي یا فوټبال وکي یا کرکټ وکي. ټیک سو. نو دا خبر سو بل کم اورګانلی دي نه دا سال سوکا بعد کې ماته ډیټیل باندې سټډي کوو یو اورګانلی دا ویني دا چې دا اورګانلی دا ویني دا وړکی ونی کله مطلب کله دانه سوکا وړکی دانه دانو ته سه ګرینیول یای په بایو کې همیشه کته وای دانه شان نه هغه ته چې ګرینیولز یای جی آر ا ان یو ال ای اس ګرینیولز نو دا کم دانه شان دي نه دا غدي دا غم دي دغه ویکیول یای. ټیک سو. او بل سدینه دغه شای سونه دا دینه دا لار جوړیږي نه همیشه دا نیوکلیس به د لار وتل دی نه دغه دا لار به دلته شامل شي بیا دغه شامل شي مطلب وینه دا رنګ زی نه دا رنګ دلته خلاصي شي
مطلب نیوکلیس کې ځینې نشي هغه داسې ولاړ داسې راوځي د بندې ولاړ سل د بندې ولاړ سي نه. نو دا چې ده دغه شي ته څه یایي د ټوټل هغه ته دا یو جال دی وینې جال غوندې جوړ شوی دی. نو جال ته په بایوک څه ریټیکولم یایي. او دا چې د انډو د دننه دی وینې انډو مطلب دننه پلازمیک وینې پلازما مطلب سیل وینې دا په سایټوپلازم کې پروت وینې سایټوپلازمیک وینې انډوپلازمیک مطلب انډو مطلب انساید پلازمیک مطلب سایټوپلازم او ریټیکولم مطلب جال. دا مطلب داسې جال د سیل دننه په سایټوپلازم کې پروت دی وینې دغه شی سو انډوپلازمیک ریټیکولم سو ټیک سو. او بل چې سو بل دا وینې دا یو شی په وینې ګولجی باډیز ټیک سو دنه دغه شی ته څه ګولجی باډیز دا هم د وینې کله شپږمې آپ مطلب کله کریسنټ مون وینې کریسنټ شیپ ده کله شپږمې سینمای سینه هغه رنګي وینې دا رنګ سره جمعي کله پلیټونه سي آپس کې بالا سره کښې دي دغه څه دغه ګولجی باډیز یې نه. سو نور شان هم دغه به ماته سټډي کو. او بل دا ټول شان وینې دا شان مطلب دا وینې شاوخوا یو ممبرین پر راګرځېدلی دی وینې داس دیوال غوندې شی دی نری دیوال د ممبرین مطلب نری دیوال ته کله ټیشو پیپر دا رنګ نری دی وینې دا ټول شان وینې داس پر راچرخېدلی دی دا شان د بندې نه راوځي دا شان د بندې نه راوځي د اوبه د بندې نه راوځي. نو هغه ته څه یایي سل ممبرین یایي. او بل نوم لفظ چې د پلازما ممبرین ورته وایي ټیک سو یا سل ممبرین یا پلازما ممبرین دغه شی ته وینې دا زه لاین ډراپ کوم. وینې دا شاوخوا سپېره چرخېدلی ده دا اورګنلي سیم نیولي دي او سایټوپلازم وینې دا نور کم شیان پاتې سو نه دا اوبه پاتې سولی وینې دا اوبو کې کم شیان ول دغه شی هم دا رنګه امیجن کې کله یو سمندر سي په سمندر کې کشتیانې پرتې دي نو دا کشتیانې څه دي وینې دا اورګنلیز دي اورګنلز او کوم چې دا اوبه دي دا وینې سمندر اوبه دي هغه سایټوپلازم ده. سایټوپلازم مطلب دغه جي وینې دا رنګه دغه جي وینې سره دغه جي پر سایټوپلازم اوبه دي ټیک سو. او سل د نن یو رنګ اوبه پراتی دي وینې دا اصل وینې دا اصل کسي نیوکلولس ده نه د وینې دا وړکې تالاب د وړکې تالاب کې مثال تر پر شان پراتی دي نه دغه نیوکلس یا د ډي ان اے د اوبه سي پراتی دي دغه د نیوکلس د نن کم فلوید ده نه لیکوید دغه ته څه نیوکلوپلازم. مطلب نیوکلیس د نن کم فلوید ده لیکوید دغه ته نیوکلوپلازم یې او دا کوم چې د نیوکلیس د بندي او د پلازما ممبرین د نن کم فلوید دغه ته سایټوپلازم یې ټیک سو. او بل خبره ده چې مطلب سایټوپلازم پلس نیوکلوپلازم ټیک سو دا سایټوپلازم سو او دا د نن کم نیوکلوپلازم سو دغه دواړه ته څه د کلیکټیولی دغه دوه ته یې प्रोटोप्लाज्म कच्चा जो प्रोटोप्लाज्म शायद तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है ठीक सो. دا یو خاصیت بل ټیکنیکس چې طریقو ته یایي مطلب دا رنګه ټیکنیکس مطلب مثال موږ خو دا سل ده نه سل چې ده مطلب یون وړکای د سترګو باندې نه معلومیږي نه مې سل معلومیږي نه مې سل نه معلومیږي ډیر زیات سل په سترګو باندې نه معلومیږي نو سل نه معلومیږي نو اورګانیزم نه معلومیږي نیوکلیس هم نه معلومیږي مایټوکونډریا هم نه معلومیږي نو دا به موږ څنګه دا رنګه طریقې به وکړو مطلب دا نیوکلیس مثال تر په ساينټیسټ یې زه نیوکلیس سټډي کوم ټیک سو. نو یو ساينټیسټ دا غي مطلب زه د اصل خو ما سټډي کو سل دنه نکس کم مطلب مثلا دا ګولجی باډیز دا نیوکلیس دا مایټوکونډریا ته زه دا یو سپریټ سټډي کوم نه مثال تر په زه ګولجی باډیز د بین درخلم زه سټډي کوم نیوکلیس د بین دراکاژم بیا سټډي کوم او منه دنه خو نه سټډي کول دنه نقصان سره میکس دي نو دا یو شی د بین دراباس بیا سټډي کوي نو دا رنګ طریقې راځي مطلب موږ دا اورګانلیز دا نه اورګانل نه دا اورګانلز موږ سپریټ کوو نه دا مطلب دا نه دا سل دا دا نیوکلیس موږ د بین دراو باس موږ بیا سټډي کو ټیک سو. دا رنګ طریقې راځي مطلب سل د نن کم شان دی هغه ته جلا کې بیا د بین دراو باس بیا ته سټډي کې هغه طریقې بیا ما ته بات کیای ټیک دا په یو جنرال لیکچر مطلب تاسو سره کلاس دا چپټر به څنګه یایم چې یایم سر به سره کلاس نه بل دا همیشه کچا د جو سل څنګه کلر ده نیچرلی طور پر سل څنګه کلر ده نو سل څه ده کلرلیس ده یو کلر هم نشته مطلب کله وایټ مطلب ته مایکروسکوپ کې ورته وګور دا به وایټ دی
ټیک شو. نه به معلومیږي تا ته به نه نیوکلس معلومیږي، نه به سل درته معلومیږي، نه به مایټوکونډریا درته معلومیږي. ولې سل کلرز دغه وایټ ده هغه نه معلومیږي. نو بیا ساینټیست دا کوشش کوي چې مطلب داسې ټیکنیک سي داسې طریقې جوړې کړي چې دغه رنګ ور واچي. نه رنګ ته څه یایي؟ ډای یایي. رنګ ته ډای یایي وینه، ډای کلینر وینه دا مس ډای استعمالو یا ډرای کلینر او وینه ډای ورته یا سټین ورته یایي نه سټینینګ. साइंटिस्ट दास कोशिश वकि چې कलर واچي مثلا تر پر هغه کلر سی واچي د مطلب د نیوکلیس سی مطلب هغه بلو کلر سی نه مثلا تر پر د نیوکلیس سی هغه مطلب د نیوکلیس د مثلا تر پر د کلر واچي دا به بلو سی بیا ساينټیست معلوم سو دا خو مطلب بلو کلر د نیوکلیس ټیک څه دا بل کلر واچي سایټوپلازم ته سایټوپلازم چې ریډ سی نو دې ته به معلوم سي دا ټیمور سایټوپلازم ریډ ده ویني سایټوپلازم دا غ ریډ کلر راکشي او نیوکلیس دا غ بلو کلر راکشي دغه مطلب یې مطلب دا ویني سټینینګ پراپرټیز ورته د سیلز دا مطلب کلر ځان ته راکشي نو سیلز ځان ته کلر راکشي نو بیا موږ دې سټډي کولای شو دغه څه نه سټډي کولای دغه څه خپل کلر نسته او بل ومه ته سټډي کو سیل تیوري چشته او دغه څه تیوري چشته بیا په ما تر اساس سیل ته براس په ساينس کې مطلب هغه که په فزیکس کې که په مطلب کیمستري کې مطلب نه بایولوژي کې به په کیمستري کې به فزیکس کې به دا درې لفظونه به تاوري نه یو هایپوتیسس تاوري هایپوتیسس څه یې نه هایپوتیسس ته آیډیا یې آیډیا مطلب ته ځین کې آیډیا رااله یا انسان په ځین کې آیډیا رااله مطلب سزا پودې ته مطلب غوار کمنه پودې مطلب توبه ورکې یا هوا ورکې یا اکسیجن ورکې کاربن ډای اکساید ورکې سوري او اوبه ورکې ټیک سو منرل سول کې جوړه کې سول کې څه د خوراک ته د خوراک پروته ټیک سو نیوټرینټس ورته یای د خوراک ته څه نیوټرینټس فود هغه چیرې سول کې ده ویني نو څه فود ورکې پلانټ ته کاربن ډای اکساید ورکې پاوا کې اوبه ورکې ټیک سو سن لایټ ورکې سورج کی روشنی دا خوراک پودا بچي سي دا بچي جو کې فود به تیار کې فوټوسنتھسس به وکړي نو دا ته مطلب د بندي ولاړ ولې دا پلانټ ته دغه کتل تبزین کې آیډیا رااله چې پودې دا رنګ کېدل شي دا رنګ مطلب ته خوراک ورکې وټر ورکې فود ورکې سن لایټ ورکې باندې خوراک تیاری دا خالی آیډیا ده دا اوس آیډیا والا اوس کوش آیډیا خو مطلب ډیری نه ارسو کې جوړولای شي لیکن آیډیا سے مطلب ته سم ثابت کې مثال کے طور پر استوا کی تداوا اس مطلب ز ایکسپریمنٹ اس په کوم نه ته آیډیا باندې ته ایکسپریمنټس وکې سواکی سزا مطلب اوبه ورکم پلانټ ته کاربن ډای اکساید ورکم فود ورکم سن لایټ ورکم ټیک سو هغه به خامخا بیا خوراک جوړوي نه فود به جوړي فوټوسنتھسس به کوي نو که زه بدو کې یو شی نه ورکم مثلا کاربن ډای اکساید نه ورکم یا سن لایټ نه ورکم یا واټر نه ورکم یا فود نه ورکم نه نو دی بچی کې فوټوسنتھسس بنه جوړي نو دا که زه ایکسپریمنټس په وکم دا هایپوتیسس باندې ټیک سو نو هایپوتیسس کما صحیح ثابت سو هغه ته صحیح بیا تیوري بیاي ٹھیک سو تیوری دا رنګه اس مطلب ریجیکټ کیږي نه مطلب اکثر مطلب یو سیدا مطلب اتھنټیک خبر ای نه مطلب همیشه سم ثابت کیږي مطلب کته د اوس دا ساينټیست دا کتاب کې دا خبره ویلي کې مطلب کزه په دا سلور شانو کې مطلب سن لایټ کې واټر کې کاربن ډای اکساید کې فود کې په دا شانو کې کزه یو شی پلانټ ته نه ورکم هغه فوټوسنتھسس عمل بنه کیږي نو دا چې د تیوریست والا ٹھیک سو تیوری مطلب تیوری رائټ هم ده لیکن مطلب غلط هم ثابت کیږي رونګ هم ثابت کېدلی شي نن بن ثابت سبا به ثابت سي لس کاله بعد به ثابت سي سل کاله بعد به ثابت سي لیکن فلحال مطلب پریزنٹ دور کې دا مطلب ډیره ټایټه خبره ای نه اتھنټیک خبره اتھنټیک مطلب چې شک او شبهه نه ای مطلب او که تیوري مطلب لور مطلب دا تیوري یو ساينسدان پیش کې مثال کې در پاکستان کې پیش کړل یا په امریکا کې پیش کړل دا تیوري به بلار ټول دنیا ساينټیسټان به وګوري هغه بیا په خپل کوشش وکړي چې دا خو صحیح ده که غلطه ده او که هغه هم ثابت کړل چې صحیح ده لا مطلب دا تیوري صحیح ده بالکل غلطي نشته پکې او که سل کاله بعد بیا یو ساينټیست رالی نه هغه دغه تیوري بیا سټډي کړل بیا ایکسپریمنټس په وکړل هغه بیا هم سم ثابت رااله نو هغه چې لا جوړه سي لا مطلب کله قرآن شریف کې یو آیات نه آیات بالکل نه غلطیږي قرآن پاک سي خدای پاک کوم خبره کړي نه هغه همیشه سچ ثابت دی نه هغه صحیح نه نو لام تقریبا دغه رنګ دا همیشه سچ بس همیشه مطلب ټروي فیکټ
نو تیوریانې ډېرې دي، لا بیخي کمې دي. په تیوري او لاس دا په فزیکس کې ډېر راځي، لیکن په کوم څه بایولوژي کې موږ لږ لیدای. نو دا ټیم ماته خالي سل تیوري بیایي. ټیک مطلب دا دارنګه خبره ده، دا غلط نه سي ثابته کېدل، د اوسه پورې غلط نه ده ثابته کړي. او دا تیوري چې باره کې سل باره کې ده. نو دا وینه د تیوري څو خبرې دي، څلور خبرې دي. دا به همیشه صحیح ده خبرې. پار ټیم کې مطلب په پلانټس کې، پار لیوینګ ارګانیزم کې کم شی سل لري. ټیک څه مطلب سل څه ده؟ اوله خبره د تیوري څه ده؟ مطلب همیشه کم ارګانیزم دي یا ژوندي شیان دي، که پلانټ دي، که انیمل ده، که بیکټیریا ده، هغه څه ده؟ هغه بل یونی سیلولر. یونی مطلب ایک، او سیلولر مطلب سیل، مطلب یو سیل باندې مشتمل یا ملټي سیلولر یا مطلب ډیر سلانه باندې مشتمل وي. ٹھیک څه همیشه که ارګانیزم هغه به یونی سیل لري یا به ملټي سیل لري، یا یو سیل باندې مشتمل وي، کله بیکټیریا یا ډیر سیل باندې مشتمل وي، کله پلانټس، انیملز، هیومنمز کوم دا هغه انیملز کې راځي. موږ انسانان هم په انیمل کې راځو ساينټیفیکلی. او دویمه خبره دا ده مطلب چې کوم سیل ده نه، هغه به شي سټرکچرل او فنکشنل یونټ ده. ټیک څه مطلب که یو پلانټ وي، مثلا دا پلانټ ده، د سټرکچر یې څوک جوړي، سیل جوړي، او فنکشن یې څوک کوي، هغه هم سیل کوي. نو سیل څه ده؟ سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ ده. دا دوه خبرې سولې. درېمه خبره دا ده مطلب چې یو سیل ده نه، سیلز کم فرام پری ایگزسٹنگ سیلز. پری ایگزسٹنگ څه ته؟ پہلے سے موجود. مطلب سیل بچی آنا چاہیے، دا خبره ده نه. مثال که په یو سیل ده، هغه ډیوایډ په دوه کې. نو همیشه چې مطلب سیل لکه جراسي، دا سیل لمخص کوم سیل پروت هغه جراسي. ټیک څه کله مثال که تر پر دا سیل ده، کله دا سیل ده، دا به ډیوایډ سي، اول به دا رنګ سي نه، دا رنګ به مابین به سوکا سکا سر ماسي، بیا به دا رنګ سي، جلا جلا بس. نو دا سیل کوم جرال دا دو دانه دا وینه ډاټر سیلز. ډاټر مطلب بچیان. دا څه ده؟ پیرنٹ. دا مور ده یا پلار ده. وینه نو کوم څه ډاټر دا سیلز دا کوم جرال already pre-existing cell جرالل. وینه لمخص کوم سیل پروت، هغه وینه دا شی جوړ. نو دا خبره مطلب سیل ریپروډکشن کوي. بل خبر وینه مثلا ته خبرو کوم کارونه انسان کوي نه، هغه سیل هم هغه کارونه کوي. او سلرمه خبر دا د سیلز کنټین هیریډیټری مټیریل، هغه له پیرنټس ټرانسفرنسي ټو دیئر چلډرن. ٹھیک څه مثال کے طور پر دا مثال یو انسان ده، دغه زوی پیدا شو نه، دا مطلب معاینه ده. ٹھیک څه دا هسبند ده، دا وایف ده، دغه زوی پیدا شو مثال وینه دغه. نو دکس کوم جنیټیک مټیریل د کوم څه ډي ان اے د ار ان اے دغه د جینه ډي ان اے ده، ار ان اے ده، ډي ان اے د ار ان اے دا چیرله دغه زوی ته رااله. نو سل کې څه پراته دي؟ نیوکلیس ته. نیوکلیس کې څه دي؟ مطلب کروموسومز. کروموسوم څه دي؟ ډي ان اے د ار ان اے ده، هغه ټرانسفر سي له پیرنټس چلډرن ته. نو سل کې دغه کوشش کوي. سل کې د دینه کم نیوکلیس ته نه ویني. نیوکلیس کې څه دي؟ کروموسوم دي. نو نیمه کروموسوم دلته راسي، نیمه کروموسوم دلته راسي. نو ویني نو سل څه کوي؟ سل کې د دینه کروموسومز دي. کروموسومز مطلب له وسله ټرانسفر سي او وړکه سیلز ته، لا یو انسان چې ټرانسفر سي بچیان وته. ٹھیک څه نو دا ټوټل سیل باره کې مختصر تعارف یو ډاکټر سیل دا غلا